مصر مسلمانو ته یو پیغام داسې یاویر کو ډېره زیاته لمحې فکر یاد دی. زموږ د مجلسونه ډېر کسان واوري خصوصا اهل سنت هغوی څه کوم چې لیکي یا کوم چې یایي تاسو یایوئ تاسو شیعه کافر لیکو یا تاسو لیکوئ تاسو لیکلی څه چې کافر نه جوړیږي که چیرې چا څه چې ورسره وي مغه ویر کوي مخته چا څه کفر ورسره دی کفر فتواوانی بجری کوي چا څه مسلمانۍ ورسره دی مسلمانۍ فتواوانی بجری کوي تاسو که څه کفر در سره دی نو کفر فتواوانی تاسو لګوای شوئ. زه تاسو ته یوه پوښتنه درنه دوره کوم چې اهل بیتو ذکر کوله کفر دی یا اهل بیتو په نامې جمع کېدله کفر دی یا اهل بیتو فضایل بیان کوله کفر دی یا اهل بیتو شان بیان کوله کفر دی یا اهل بیتو غم کې غمجان شوله کفر دی یا اهل بیتو په نامې مجلس کوله کفر دی که چیرې دا کفر وي اهل بیتو سره مینه کفر وي که چیرې اهل بیتو مینې محبت اظهار کوله کفر وي نو بیا پوښتنه وکړئ اهل سنت بزرگ امامان ابو حنیفه نه ونیسه امام شافعي پورې ټولو نه زیاته مینه محبت اهل بیتو سره کړې ده نه زیاته مینه محبت یې کړې ده. خدا ی هغو تربیاتو نتیجه دی چې کومو ملیانو تاسو ته تربیات ډېر کړی دی. تاسو شیعه مذهب و مکتب اوسه پورې نه دی پیژندلی. شیعه مذهب و مکتب ته څو کسانو جهل نه ځنه کرونا ما پیژندی شیعه مذهب پیژندی ایمو پاک صاف مذهب کتابونه وپیژنده ایمو مذهب اصول وپیژنده ایمو مذهب بنیادی شیونه وپیژنده څه دی چې ورکې دغه مذهب کې توحید شته نبوت شته امامت شته معاد شته قیامت شته اصول دین فروع دین المنځنه ونیسه هر یو شی خمس و زکات جهاد هر یو شی ورکې شته دی. زه به داسې درته وایم څه ډېر داسې شیونه دي چې هغه تاسو نشئ کوئ اهل شیعه مذهب ولی کوي ډېر داسې عملونه دي چې تاسو نه پاتې دي شیعه بهترین انداز کې کوي.